چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي انما الاعمال بالخواتیم. څنګه چې د بخاری حدیث اول دی چې انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار دا په نیت سره دی. یا حدیث کې راځي چې انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار په خاتمه سره دی. مراد و مقصد غرض و معنا د حدیث دا ده که تا دنیا کې هر قسم اعمال وکړه، تا ډیر ښه اعمال وکړه، ایمان دی یو نړ د دنیا نه، نو گویا خساره کې پاتې شو. دا هغې مثال هم تاسو ته ویم، ته هلکه په دنیا کې ډیر ګناهګارې، شرابونه تا کړي دي، زناګانې دې کړي دي، لیکن تا په دنیا کې یو عمل داسې کړی دی چې د هغې عمل د وجې نه الله تا ته په زنکدن کې کلمه نصیب کړه، نو فقد فاز فوزا عظیما، دا بهترینه کامیابی ده. او تا په دنیا کې بعضې کره ډیر اعمال کړي دي، تاجی بلا حجونه کړي دي، عمرې دې بلا شي کړي دي، صدقې بلا شي ورکې، جی په سخي ارسلا خان باندې یادېږي، په عرف کې په حاجي صاحب باندې یادېږي، په مولوي صاحب باندې یادېږي، په نیک سړي سخي الله والا باندې یادېږي، قربانو والا باندې یادېږي، جی دې غټ غټ څاروي را پرځوي، روجې جی نه قضا کوي، نفلي روجې هم نیسي. مانه چې د اعمالو څومره دغه دي، تا د اعمالو په دروازه کې یو دروازه هم نه ده پرېښې، هره دروازه باندې تا انټري کړې ده او ننوتې، لیکن ایمان د یو نړ لکه د برسیسا غوندې 1000 سال عبادت وکړه، ایمان یو نړ ما وویل لویه خساره ده. د بلغم بن باعوره غوندې 500 سال زما د رب عبادت وکړه، ایمان یو نړ. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار په خاتمه باندې دی. چې وایي ته اعمال نه دي کړي، لیکن الله تبارک وتعالی ته ستا په اعمالو کې، ستا په انداز کې، ګویا ستا په اخلاقو کې، په دنیا کې یو طرز زندګۍ کې یو عمل داسې خوښ شو چې هغه عمل تا ته په زنکدن کې کلمه نصیب کړه، گویا فقد فاز فوزا عظیما. زما رب وایي دا لویه کامیابي ده زما محترم. اوس توجه غواړم، اوس ایمان به انسان څنګه وړي؟ ګارنټۍ والا خبره کوم نن بهی دنیا کې وګرځه، تعالی دا ګارنټي څوک نه درکوي چې بهی ته به ایمان سره دنیا نه لاړ شي که نه. نن تا ته د ممبر نه ګارنټي ویم چې ایمان به انشاءالله وړو، ټول لاس اوچت کې وړو به انشاءالله الرحمن. او تاسو ته د هغې یو دغم دی، ځکه چې انسان د الله محبوب جي هارون رشید باچا یو پیره اواز وکړي، وي بالودانه زما دربار ته حاضر کې. بالودانه رحمت الله علیه یو بزرګ او الله محبوب بزرګ، د الله سره به هم کلامي کوله علماء کرام. هارون رشید باچا زړه تنگ شو، وی بالودانه زما دربار ته حاضر کې، زما په یو سوال دی، یو سوال کوم جی. چې کله حاضر که د بادشاه مخې ته ودرېده، بادشاه ته نه یو تپوس کوي، یو تپوس کوم، ډېر اوږده تپوسونه نه کوم، یو تپوس کوم، او دا د سوونو تپوسونو نچوړ دی زما محترم. هغه حضرت وایه که نه ته بادشاه او ستاسو بادشاهانو د تپوس انداز هم ډېر جدا دی جي. که ته ما نه سوال کوې نو خو زما د برازې، زما دربار، زما حجرې، زما فقیرخانې، زما مسکینخانې ته به راځې، خو ستاسو د بادشاهانو انداز جدا دی جي. زه دې خپل محل ته راوغوښتم، ځکه زه مجبور یم ستا رعایه یم. هغه ورته وایي جي تپوس کوه، وایي دا راته ووایه څه شی په دنیا کې داسې دی چې ته د الله محبوب جوړ کړې، څه شی داسې دی چې تا ته په هغې باندې الله میلو شو. نچوړ ویم زما محترم. مونږ ګرځو که نه، مونږ الله به څنګه میلاویږي؟ مونږ وایو الله به څنګه میلاویږي جي؟ بعد دا خو اکثر بزرگان علما طالبان وي، دنیادار خلک وایي چې دنیا او پیسې به څنګه میلاویږي. الله والا خلک دا تپوس کوي. هارون رشید باچا هم داسې و چې هغه الله والا بادشاه و. وی الله درته څنګه ملو شو؟ دا راته ووایه د الله سره د رابطه څنګه جوړه شوه؟ هارون رشید باچا ورته جواب کې څه وایي؟ توجه غواړم. وی حضرت د الله د ملاوېدو یوه پوڼۍ ده،
ډېرې پوړې نه دي 150 پوړې نه دي یوه پوړې ده وایي څنګه یوه پوړې ده جي یوه پوړې د نفس پوړې ده د خواهشاتو په پوړې باندې یوه خپه کې ده نو دویمه خپه ډایرکټ درب دربار ته رسېدلی ټول شک سره سبحان الله. اوس بادشاه د نور سلیس انداز کې تاسو ته وایم بیا هم درته اسانو بادشاه وایي حضرت پوه نه شوم جي یو خپه په دغه باندې کې ده ډایرکټ الله څنګه میلاویږي پوه نه شوم صفا الفاظو کې ووایه وی نورم درته اسانو توجه غواړم ډېره نورم اسانو وی حضرت چې زه کله ستا ملاقات ته راځم زه چې کله ستا ملاقات ته راځم نو اول بجې ستا د وزیرانو نه دستخط خطنامه په هغې باندې دستخط اخلم د وزیرانو هغه وزیر چې ما ته دستخط وکړي د بادشاه د میلاوېدو وخت ماله راکړي هغې وخت ته به زه ناست چې هغه وخت ته راشم نو یوازې زه د بادشاه دربار ته نه یم ولاړ زما نه مخکې ډېر داسې فریادیان به ولاړي چې زه په لین کې ودرېږم پته نه لګېږي چې زما نمبر به رام شي که نه او که زما نمبر راشي او بادشاه ووایي چې ملاقاتونه بند که ستړي شم داسې بېنوا به لړ شم ځکه چې زه وغواړم خو توجه غواړم خو چې تا وغوښتم نو په 2 منټو کې ستا مخې ته حاضر یم داسې چې الله وغواړي ځان ته داسې حاضر کړي لکه بالودانه چې تا ځان ته حاضر کړه ما محترم دا د خالق دغه دی خالق سره به رب ده مانه ستا به ربط خالق لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای وایي د الله رسوله ما ته پته ده چې ته په امام الانبیا په سید الانبیا په خاتم الانبیا باندې یادې ما ته پته ده گویا چې ابراهیم خلیل الله دی اسماعیل ذبیح الله دی گویا عیسی روح الله دی آدم صفی الله دی موسی کلیم الله دی ستا په باره کې ما اورېدلی دی چې ته محبوب و حبیب الله دا راته ووایه ته د الله محبوب یې دا راته ووایه د الله رسوله کله چې ستا یو شی د الله نه وغواړې نو وایه د الله نه د غوښتو او د الله د پوره کېدو په مابین کې څونه ټایم لګي توجه غواړم ته چې د الله نه وغواړې نو په پوره کېدو کې څونه ټایم لګي نبی علیہ السلام مبارک ورته جواب وي چې انسان د الله محبوب جوړ شي د ما محترم دنیا خود به خود ملاویږي د ما محترم دنیا ملاویږي او عقبا ملاویږي عقبا آخرت ته وي د الله رسوله ته چې د الله نه څه وغواړې نو څونه وخت کې ملاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې ورته وکتل عجیبه سوال لږ ورې ښه د الله نه چې وغواړې نو څونه وخت لګي ته به راته وښیه نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل و یو جمله درته ویم سویما یو جمله ویما زه چې د الله نه وغواړم نو زما په تصور کې راشي لاس ملانی اوچت کړي لا په زبان نبوت باندې نه اوته زما په تصور کې راشي زما رب الته اډرو کې کن فیکون مثال مې وای کله چې زه په مسجد قبلتین کې مانځه ته ولاړم او په مانځه باندې يهوديانو موږ له پیغور راکو پیغور داسې چې جی اسلام خپل دی دین جدا دی او قبلې زمونږ ته ودرېږي هغه پیغور ماته نشو ما 2 رکعاته کړي زما په زړه کې تصور راغی زما په ذهن کې خیال راغی اسمان ته مې وکتل وایي زما په زړه کې خیال راغلی د خیال سره سره جبریل دنیا ته راغی او د قرآن په 2مه سپاره کې دا آیت نازل شو چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها محبوبه ته د قبله خبره کې چې بیت الله ستا قبله ده نه محبوبه نن د رب د طرف نه جمله ورا محبوبه چې کوم طرف ته ستا مخ دی زما رب به هغه طرف قبله وګرځي ټول څوک سبحان الله ما په خیال کې راغی او الله بیت الله قبله وګرځول د مام دا سنت چې خانه کعبه قبله و زما محبوب وته مخ کولو قبله وګرځیدا وای د عائشه زما په تصور کې راځي او الله بیا پوره کړی دونه وخت لګي دا ولې چې انسان د الله محبوب جوړ شي د ما محترم موته د الله محبوبین نیو ما حدیث وې د حدیث نه جوړه نبی رسول الله مبارک فرمایي چې انما الاعمال بالخواتيم په دنیا کې الله سره ربط تشته محترم انما الاعمال بالخواتيم د اعمال دارومدار په خاتمه کې دی گویا چې خاتمه په ایمان اوشوا ما وی فقد فاز فوزا عظیما بهترینه کامیابی ده او که خاتمه په کفر اوشوا د لوی خسران نه بل خسران بل وبال په دنیا کې نشته د ما محترم په عقبا کې بل وبال نشته یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات